خو ما چې کوم اواز اورېدو د دې کومه وسله چې د دوی استعمال کړې ده نو ما ته ښکارېدو چې دا عامي ګریډ وسله ده ځکه چې دومره تیزه وه چې زموږ د غوږونو دا پردې وسوېدې او مسلسل 7 منټه دا ډزې روان ریپډ فایر پر موږ باندې ظلم روان دی او دلته کې دا حکومت چې د KPK دی هغه اجازت ورکړی دی فضل حکیم چې هغه د حکومت اساسه زموږ خلاف استعمالوي او زموږ دپاره لکه یو ټیررست هغوی راغلي چې لکه موږ په مخه باندې یری چې تاسو دې کور ته رانشئ دا موږ په قبضه کې او عامې چیف ته مې ولیږو هغه ته مې یو کمپلینټ ولیږو چې ګوره دا چل روان دی د والي صاحب په دغه کې مې امید دی چې هغه به ورته ورسي ما مخکې هم اپیل کړی دی عامې چیف ته چې تاسو زموږ دپاره میډیشن وکړئ ما ورته ویل ما فضل حکیم ته دې ووایي چې د حکومت اساسه چې دا کوم چې پولسان دي دله حکومت ورکړي دي د حفاظت لپاره او کم نوکران چې د برتي کړي دي هغه د پکار چې خپل ادارو کې کار کوي هغه د په کور کې کار کوي کوم ځای کې چې زه ولاړم خو ایله خدای بچ کړی د سیدو بابا دغه برکت او دوا به زما سره وکړنه څوک په هغې باندې لګېدلي وم زه به مړه وم هغوی خو چالاکه وو چې هغوی دا کار وکړو نو زر په 1 منټ کې تللی او د پولیس خو د دوی سره دي که نه نو زر خپل FIR درج کړو او په موږ خو په شوق کې وو ځکه چې په خپله په شوق کې وم چې څوک چې په چا باندې د مرګ لاس دغه کړي نو هغه په شوق کې نه نو زه 1 ګنټه وروسته بیا تللی وم فضل حکیم دلې دا هم ویلي دي چې زما خاندان زما سره نه دی د هغې ثبوت به هم تاسو ته ښکاره کړو چې زما خاندان زما سره دی په دې کې یو مین کم اهم ټاپک چې په هغې کې دا ویلی شوي دی کہ یہ کہ مذکورہ فضل حکیم ہمارے رشت پر ناجائز قبضہ جمانا چاہتا ہے حالانکہ جو حصہ فضل حکیم نے خریدا ہے اس کے پیچھے جانب اس کا راستہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود مذکورہ فضل حکیم ہمارے راستے کو ہمارے خاندان کی شرم و حیا کو توڑوا کر مذکورہ راستہ کو بطور استعمال کرنا چاہتا ہے جس کا اس سے کوئی حق حاصل نہیں ہے نو په دې کې خو ډېر مزید نور ټاپک هم دي چې موږ سره تاسو ته یو مین ټاپک دی او دا تاسو ګورئ د دوی کوم فیملي ممبرز چې دي هغو په دې باندې کوم اهم فیملي ممبرز دي هغوی ټول په دې باندې ساین کړی دی د دوی دا ګارډز نه دي دا پولیس سیکیورټي پولیس دوی په موږ پسې راووتو نو ما ته ته به زموږ ځي که والي صاحب ځي ته به تاسو نه راوځئ تاسو به په خپل ځای کې ولاړ یئ او موږ به په خپل ځای کې ولاړ یو ځکه چې د دې نه بیا جنګ روغېږي نو موږ تاسو نه غواړو چې دې خپله تاسو راشئ ما ورته وویل او هغوی لاړ نه ډو دغه ځای نه خو چې ما شا کړه نو دوی په ما باندې ډزې شروع کړې نو زموږ سره خو د هغې ثبوت شتي ځکه چې موږ هغه انویسټیګیشن چې څوک کوي د دې کیس هغه هلته کې بوتلو او هغوی هغه ډزې ولیدلې د والي صاحب په هغه غټې پلرز کې دا پوری شوي دي او په ما باندې ډزې با خو هېڅ دي پاس هوا کې ډزې کوي بیا چې سبا له موږ هغه کم ځای کې چې زه ولاړم هغه موږ وکتو د هغې چک چاپېره د ډزو نشانه وه نو زه خو بیا دومره ویرېدم ما یې ګوره ایله راله خدای ژوند بچ کړو او دوی بیا تللي دي په اعلان یې کړی چې موږ د دوی کور ته تللي او کوم خلکو چې پولیسان چې د دې انویسټیګیشن کوو نو هغوی معلوم کړو چې دوی په کور کې داسې بلکل نه دي شوي دا ډزې چې کړي دي په موږ باندې د والي صاحب په ځي کې کړي دي نو په دې وجه باندې په دوی باندې دا FIR درج شو خو اوس دوی بانې مانې کوي کله جج ته وایي موږ دا نشتي او دا هغه ډیلیټ ټاکټکس دي هغه یې شروع کړي دي نو تاسو مې د دې حقیقت نه خبرولی ځکه چې د فضل حکیم د هغه د خاندان د هغه د زوی د حقیقت سره هېڅ کار نه نو دوی خو دا وایي چې لکه د دوی 8 برخه ده خو د والي صاحب بنګله چې ده که دا یوازې دا مقامق بنګله چې ده دا نه ده د دې خو شاته ډېر شی مځکې دي هغه مسرت دي چې کوم ځای کې هغې شاته ډېر شی مځکې دي نو موږ خو دله په هر ځای کې مځکه ورکولی شو ضروري نه ده چې موږ به دا دې نوتې مین ځي ته دی او ما ورته ویلي دي ما چې تا تو کورټ ته لاړ شئ ګوره دا تو لیګل دلته دي لکه د چا کور د چا ګاونډي پکې لږه شانتي برخه وي دا خو به د هغه کور ته نه راوړي هغه به قانون پسې ځي او خپل بقایې به هغه ویش کېږي او د ده چې کومه برخه ورسي هغه به اختیاروي ما ته خو هغوی وایي چې
چې لکه وګوره حسن باچا چې دی هغه لوی جج دی هغه نشي راتلی د محمود باچا په ډېر لوی افسر دی په میډیکل کالج کې هغه نشي خپل نوکر نشي پرېښودی زما رور په فارن آفیس کې دی هغه نشي راتلی موږ خو دغه لږ کسان یو شهریار باچا دی نو هغه خو زما مدد کوي دلته خو دلته کې دی خو دوی خو لرې دي زما نه معلوم دی خو په خپل لفظ باندې او وګوره د جرګې زموږ په قوم کې څومره غټ اهمیت دی لکه څوک چې جرګه ماته کړي هغه داسې لکه چې په ثابت قوم کې وشرمېږي او د قوم هغه طریقې دغه کړه برباده کړه ځکه چې د ده په شانتې لوی ځان ته وایي زه لوی سړی یم او زه حکمران یم او چې حکمران نو هغه خپل لفظ نه ساتي چې دی حکمران دی دی د حکمرانۍ په شانتې په کار چې خوی کوي خپل قوم او د خپل ولس هغه دغه کم د هغوی چې شاته تاریخ دی دا خو زموږ جرګه خو زموږ تاریخ دی او زموږ دستور دی نو چې بیا هغه بنده چې څوک مشر وي هغه د قوم هغه دستور او هغه تاریخ خو نه خرابوي